د انسان زړه دا د الله رب العزت په دوه ګوتو کې دی. الله وایي د انسان دا زړه زما په دې دوه ګوتو کې دی، کله داسې اړم او کله داسې اړم. بعضې عقل والا څه وایي یاره موږ ته پریکټیکل بیان کا. نو واوره پریکټیکل درته ښیم د الله دوه ګوتو کې د انسان زړه دی چې څنګه د الله شان سره ګوتې لایق دي، کما یلیق بشاني، څنګه د الله دوه ګوتو کې د انسان زړه دی. وګورئ شاسوار ته وګورئ، لږ وخت مخکې د تبلیغ کار به یې کولو او اوس تبلیغ پرېغوستو لاړو د ګانو بجانو ډمتوب ته بیا راغې. دې ته وایي د الله رب العزت ګوتې چې د شاسوار زړې واپس واړولي. ځکه نبي علیه السلام به فرمایل یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. نبی علیہ السلام به الله زما دا زړه دا مکمل په دین باندې مکمل کو اړه ومه دین نه غړه. شاسوار او مخکې خلکو تبلیغ دعوت ورکولو، جومات ته راشئ د الله نبي خبره واورئ، د پیغمبر طریقې زده کوئ. ما ته وګورئ مخکې مې ډمتوب کول، اوس دین لارې ته راغلم. خو الله رب العزت واپس څه کو لارې نه واړلو. من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. څوک چې الله په هدایت کې څوک یې ګمراه کولی نشي او څوک چې الله رب العزت ګمراهان کی څوک یې په لار کولی نشي. شاسوار وایي ته وګوره کنه مخکې به د خلکو له په دې زبان باندې د نبي علیه السلام د الله الفاظ خولې نه ویستل، اوس به په دغه خوله باندې وایي سري شونډې نړۍ غاړه لوړه چینۍ او دنګه چینۍ. اوس به دا وایي ویریږئ په خپل ایمان باندې چې الله رب العزت زموږ او ستاسو عملونه داسې برباد نه کړي. نعوذ بالله. هغه وایي زه د ډپریشن شکار شوم، ما ځکه دا وکړل، خلکو مانه خیرمار جوړ کړو. وایي زه خیرمار یم. نو واپس ډمتوب لا راغې، غرض مې دا دی دا څه چې ده وکړل کیدای شي د داسې عمل کړی وي چې غرور یې کړی وي، تکبر یې پرې کړی وي. نعوذ بالله. نو غرض مې دا دی کوم عمل چې کوې غرور به نه کړې، کیدای شي موږ نه دغه شی جوړ شي. نعوذ بالله، الله دې نه کړي. او دویم چې کوم عمل کې هغې بس استغفار وایه، الله ته توبه وباسه. الله دا کوم عمل چې مې وکړو فرضي نفلي سنت واجب صدقه خیرات زکات فرضي نفلي دا ته ماله قبول او مقبول کړي. خلکو ته یې ښیه ما هسې نه چې الله دې زړه واړی د دین نه، چېرته بله بلا ته نه جوړ نه کړي، کافر نه شي. نعوذ بالله. غرض مې دا دی چې څه عمل کې په دې باندې څه کوه الله رب العزت شکر ادا کړو چې الله توفیق ته راکړو. نو موږ خو صرف دوا کولی شو شاسوار چې الله دې په ده باندې هدایت وکړي. ځکه چې بیګام یو ویډیو د ده ولیدله، دې چې کله انټرویو ورکوي یو ملګري له، تقریبا یو ملګری دی رفیق بای، هغه ته انټرویو اخیستې وه. هغه رفیق بای ورته وایي ته ولې راغې څه چلو؟ دی ورته خپله کیسه وکړله. نو بیا ورته رفیق بای وایي چېره شاسوار بایي ته خو فیلډ له رالې بیا میاشت کې یا هفته کې ما ته یو نعت وایه، بس ما ستا د اواز ډېر خوښ دی. ډېر اوازونه شته وایي او ستا د اواز زما ډېر خوښ دی. او یقینا د شاسوار په اواز کې الله یو کمال ایښی دی چې د انسان زړه چې کوم دی بیخي داسې ځان ته میل کوي. اواز دی که نه بعضې اوازونه داسې وي کمال. نو هغه پکې بیا دا خبره وکړه رفیق بای وایي د دې لپاره استغفار ویل پکار دي او بل وایي ده چې څه وکړل دا ده نه دي کړي. ډپریشن بیمار شو. غرض مې دا دی چې څه عمل کوئ الله نه بیا وروستو معافي غواړئ. شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقدو فرمایل ویل چې کله زه درس وکړم یا نیک عمل وکړم وروستو چې کوم دی وایي زه توبه وباسم، الله نه استغفار غواړم، الله توبې وباسم، الله دا قبول او مقبول کړي. غرض مې دا دی چې څه عمل کوو په دې تکبر نه دی پکار. ما علم کړی زه په دې تکبر نه کوم، تا حفظ وکړه ته په دې تکبر مه کوه، ته حاجي شوې ته تبلیغي شوې بل چې کوم دی بل شو په دې به تکبر نه کې. کیدای شي دقه تکبر وجه دی الله جوړه کړي کافر دی دنیا نعوذ بالله بوځي. ډېر بزرګان چې کوم دی شیطان دوکه کړل دنیا نه کافران لاړل. نو خپل عمل باندې به غرور تکبر نه کې.